الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين ورسوله. مرتبه درې مباحث ته خیال لره. اول مذاهب په بارا د عصر کې، دویم بیان د دلایل او دریم ترجیح د مذهب منصور. زمون مذهب کې چونکه تاخير په هر صلات فی الجمله غوړه ده او په مازیګر کې مغوړه ده، نو د یو باب د تعجیل کې خو دا هغه مخکې مونږ وې چې هغه خالص په تعجیل هم دلالت نه کوي او دا بل په تاخير دلالت کوي. زمون باب دا زمون دلیل له با ما جاء فی تاخير صلاه العصر، صلاه العصر کې تاخير فی الجمله غوړه ده. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد تعجيلا للظهر منكم. حضور بظهر پاول وخت کې کاو، ستاسو نه زیات تعجیل کاو. په جمی کې خو تعجیل اتفاقی ده. وانتم اشد تعجيلا للعصر منه، او تاسو تعجیل په عصر کې کاوه، نو دین تاخير فی الجمله ثابت شو. صحابه کرام خدا وخت نه بار نه کړي، په اول وخت کې کړي او تا حضور مبارک پستا سنرستو کاو، نو تاخير فی الجمله ثابت شو او تاخير فی الجمله دا مسلک د احناف ده. ابو داود کې بدل حدیث راسی د علی ابن شیبہ چې حضور مبارک په یؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقیه، چې سو پورې بنور سپینو هغه پورې به مونږ رستو کاو. او کله الا ما لم تصفر الشمس، چې نور زیړ شوی نه ده، نه کې صراحتا راځي چې کومه پورې بنور واضح سپینو هغه پورې به مونږ رستو کاو. امام محمد ابن حسن شیبانی یو خبره کړه، وی تاسو د عصر معنا ته وګورئ. عصر په خپل دلالت په تاخير کوي، ځکه عصر وای نه چونولو ته، او نه چون په اخر د سیس کې راځي. خلک چې جامونه ابو باسی داسې پلاس په زور نو به په اخر کې نه چونای. انما سمي العصر بالعصر، د دې وجنه عصر په عصر باندې موسم د چې عصر نه چونولو ته وای، او دا اخر دروازي نه چون دروازي. دا علی صاحب حدیث باندې راشي چې حضور به مازیګر چې نور به داسې شو لکه مازیګر چې داسې، نو برکاته به وکړه، او چې نور به داسې شو لکه ماسپخین چې داسې، نه وخت کې به مونږ کو. نو دا لومبي مونږ د اشراق یادې، دا دیم صلات ضحا یادې، نو دا یادې کا صلات لکه مازیګر چې به دومره شو. نو اشراق خود نه د سرخه او د زیړوالي نه پس کیږي خلک. معلومه ده چې تاخير فی العصر تاخير فی الجمله ثابت ده. پراکی د دې عصر په لفظ تاسو نه یو تاسو کو، او چې چاله جواب ورځي صرف ګوت نه سي په خله مو آ چې زه پېښه مچ دل ورځي. سوال دا دی ايو شيء يوكل بعد العصر في رمضان. ستوایو مولا بادر پر رمضان کې بعد العصر کوم شی خوړل جایز دي؟ سم پینه معلوم شد که حاجی نیست. زاغه کابل ملاوی شمالی اتحاد پر رمضان کې چې صائمه خاله ما سوال دار ايو شيء يجوز اكله بعد العصر في رمضان. معلوم شد که حاجی نیستی. یعنی اصل نمراد وقت نه ده، اصل نمراد څه دی؟ ماسختن به نه چون کا. نو عصر په اشتباه پدې کې ده چې ايو شيء يجوز اكله بعد العصر في رمضان. دا د عربو سوال له کم شی بعد العصر پر رمضان کې روا ده. بعد العصر هر شی روا ده، هندوانه خټکی نارنجي مالټای
خود شپې به خوري. او عصر نمراد وخت نه دی، عصر نمراد څه دی؟ نه جوړولې نه محل د اشتباه ده چې د عصر نمراد څه والی وخت. دلته عصر نمراد وخت نه دی. انی ارانی عاصر خمره، نو عصر ما نه چونو. دا د عربو یو سوال دی. یو جمله درته لیکم خو که دله درله بیا به واقع ده چې حاجي دا بوټ صاحب اوس به چې زموږ والا پته ولګي. وایي شمالي اتحاد والا ارے دا حدیث اگر چې دلالت نه کوي صراحتاً، خو تاخیر فی الجمله ثابت شو. تاخیر فی الجمله داسې چې صحابه کرام خدا وخت نه مخ کې نه کړي. نو دا بیبي وایي ام سلمہ چې تاسو مازیګر کې تلوار کوئ او حضور به مازیګر کې تاخیر کو، نو تاخیر فی الجمله ثابت شو. اما ته نور حدیث دې مؤید دي. اما ته چې زمونږ مذهب په احتیاط باندې بنا دی. ځکه که مثل ثالث کې مونږ مازیګر منځ کو د اسفرار نه مخکې، نه زمونږ منځ خو صحیح دی په اتفاق د امت سره. شاذ اقوالو له اعتبار نشته چې څوک په مثل ثاني وخت د مازیګر ختموي. او د دوی منځ کې شک شو که مثل ثاني وخت د ماسپښینې لکه زمونږ قول شه دی او دوی پکې مازیګر وکړي نو قبل از وخت منځ کېږي نه. او که د دوی مذهب صحیح وي چې مثل ثانی وخت مازیګری امون په مثل ثانی کې ماسپخینو کو، نو قضا شو په نیت دادا او مازیګرم دا غي نه رستو کو، نو مخ قبل از وخت مونږ کېږي او بعد الوقت کېږي. صرف جګړه د مستحب او د عدم مستحب ده چې هغه تعجیل مستحب وي، من تاخير فی الجمله مستحب وي. نو زمونږ عصر د احنافو په اتفاق د امت سره صحیح دی. لکه 3 رکعات وتر چې په اتفاق د امت سره صحیح دی. یو رکعات کې اختلاف دی، څوک جائز وي څوک ناجائز وي. نو زمون مذهب الحمدلله افروع په احتیاطي صورت باندې بنا دي. ما جاء فی وقت المغرب، وقت مغرب کې اختلاف نشته په اتفاق د امت سره. وقت مغرب هغه یو دی، تعجیل پکې غوړه. اوس یو صورت ته چې دورته اشاره کړې ده چې بعض علما وايي د ماخام صرف یو وخت دی، اې کې 2 وختونه نشته. خدا د روایت صحیحونه مخالف ته، ځکه حضور مبارک په ډیرو زینو کې مونږ د اسوداد د افق نه او الی قبیل الشفق نه مخ کې کړی دی. او حضور وی الوقت فی ما بین هذین. نو ما جاء فی وقت المغرب د ماخام وخت دی کې تعجیل اتفاقی دی، لکه ماسوتن کې چې تاخیر اتفاقی دی. د درو کې خلاف راغی. نو موږ د سبا مونږ کې تاخیر اسفرار په نست حدیث غورک، او په ماسپخین کې مبرات په نست حدیث غورک، او د عصر مسله کې په اتفاقی صورت عمل وک. او ماخام کې تعجیل غوړه د اتفاقا، او ماسوتن کې تاخیر غوړه د اتفاقا. حدثنا قتيبة قال سنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب اذا غربت الشمس. حضور بعد ما خام من دا وخت کې کو چې نور بډوب شو وتوارد بالحجاب او په پردو کې بدننه شو. فمراد د غروب نه، غروب د غر نه ده، غروب د افق نه مراد ده. اوس که دې طرف ته غری نو د غر نه خزر پناش. دلته بعد غیر مخلدین دي د تعقال کې نو نور د غر نه پناشي زر بانګونه شروع کی. الکه د خدای بندگانو سے احتیاط په دین کې راغله ده کنه. ځکه حضور مبارک د ماخام بدر علامه در توفی بخاری کې بل راشي چې شپه د دې طرف روخي دي او نور دې طرف ته ډوب شي. اواد بر النهار من هنا دروازه علامه ویني چې شیکړه
اشغله شاته شي نو علی ما خاموس کوا. دا درې علامې په دې ښیي چې تحقق د مغرب یقینا شي. نو دوی اخباراتو کې لیکلي په ریډیو کې وایي چې نن بنوار مثلا په 20 منټه شپږ پروزي، نو دوی 10 منټه شپږ باندې بانګونه شروع کړي د غروب نه مخکې کړي. او غروب د غنوار د غر ته ګوري، دا غر خو لوی غر څخ کاری چې انار غر نه پناشي بد بانګونه شروع کړي. لکه داسې مکه دی خاصپې تم ګورای کنه چې شپه را سرګند شي نو ټیک ده. دا شپه او دا نور چې دا علا طرفین قیزین دي، نو چې څومره نور خطه کېږي هغه مر شپه راوچتېږي. دا شپه د ځمکې سورې ده، ځمکه وړه ده او نور غټ دی، نو د ځمکې سورې ته شپه وایي. نو چې نور داسې شي نو د ځمکې سورې را څرګند شي. توره تیاره ده د ځمکې سورې ده، د ځمکې سورې فلکې زهرې ته رسېدلې، زهرې ستوري پورې، او داسې مخروطي شکل دی لکه ځمکه غونډه ده. نو د غونډ شکل سوري چې هغه مخروطي وي، لاندې پلنې سرې سوکه نری وتي. نو داسې چې بره لاړ شي په خلا کې په دغه کې په راکټ وغیره کې، نو دا ځای وي چې هلته شپني نورې پرله پسې ځکه سپومې دا ځمکه وړی، نو سوري کې ته نه راځې، دا همیشه به تا ته رڼا وي. نو د زهره ستوري پورې د ځمکې سوري رسېدلی، نو دا شپه د ځمکې سوري ته وایي. دا نور په مقابل د دې دغه کې وي، تیاره کې وي. نو چې دې خوا شپه دې ولیدله، نو دې خوا نور ښکته شوی دی. چې شپه دې نه لیدلې نو دې خوا شیني، نو بیا به بانګ نه وایې. ذکر حضور وی اذا اخبر الليل من هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. دوی صرف په دې غرض کوي چې یاره زمونږ یو شا قائم شي چې مونږ جدا فرقه یو په اسلام کې. صرف د دې احتیاط په دین کې د خدای نه یریدل، استحضار د عظمت الهي او د مسلمانانو خیرخواهي، دا سيزونو ته عبس وایي. داسې باهم دلته جماعت المسلمین دی، ای ټول مسلمانانو ته کافر وایي. دا دوی پسې وي زمونږ مونږ کې انا لله و انا الیه راجعون. نو باهم ما جاء فی وقت المغرب حدثنا قتيبة قال حدثنا عاصم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب دا غربت الشمس نور بدوب شو وتوارد بالحجاب پټ پشو په پردو کې دا لراش. وفي الباب عن جابر بن زيد بن خازم وعاصم ورافع بن خديج وابي ايوب وابن حبيبة وعباس بن عبد المطلب وحديث العباس. دا عباس حدیث ته چې ما اشاره وکړه قد روي عنه موقوفا وهو اصح. سیدا چې هغه حدیث موقوف دی، موقوف کلام د صحابه او فعل د صحابه ته وای، حضور مبارک ته نه رسیدلی. قال ابو عيسى حديث سلمة بن الاكوع حديث حسن صحيح وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم من التابعين. دا اکثر علماء او صحابه مسلک دا دی، اختاروا تعجيل صلاه المغرب، اغي غره غني تاخير د صلاه. اشتباک د نجوم پورې چې ستوري سرګند شي دا مکروه دی، او الی قبیل اشتباک جائز دی، خو اولاد چې په اول وخت کې به کې وکرهو تاخیرها او تاخیر یې غوره نه ګڼي. حتی قال بعض العلم، تر دې پورې چې بعض اهل علم دا ویلي دي لیس لصلاه المغرب الا وقت واحد، د ماښام دومره وخت چې 3 رکعاته فرض او 2 رکعاته سنت پکې کول شي، دې کې بین الوقتین نشته. ځکه حدیث د جبرئیل کې دواړه منځونه د ماښام په یو وخت کې کړو، خدا چې په سوال د سائل کې چې حضور اوقات بیان کړو، نو یو منځ یې ورته فرض وخت کې کړی دی. ومن بعد من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وذهبوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل وقال مبارك والشافعي. عبد الله مبارك والشافعي سے وہی یو وقت او با ما جاء في وقت صلاة العشاء الاخره. فعشاء کې اتفاقا تاخير غوړه ده، خو تاخير ثلث الليل پورې مستحب ده، نصف پورې جائز ده، او ما بعد د نصف نه مکروه ده الا لعذر. عذر دی چې ته مسافر روانه، یا عذر دی چې بیمار، یا عذر دی چې ود پاتې شي،
د دین علاوه قصدن د نصف الليل لمونځ رسته کول مکروه دي کني کیږي د سبا پورې نو ثلث الليل پورې مستحب نصف پورې جائز د نصف نه رسته مکروه دا مسله اتفاقی ده تقریبا درامه د عشاء سره آخرت لفظ وای ځکه د عشاء اطلاق په ماقام باندې کیږي نو د تمیز لپاره ور سره آخرت وای زرا محمد بن عبد الملك بن بشوار قال سنا محمد ابو عوانه انا ابي بشر ګوره ابو عوانه د ابي بشر نه وي ابي بشر د بشير نه وي بشير د حبيب بن سالم نه وي انا النعمان بن بشير قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاه ما ترى ما شتن وخيات دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حال سقوط القمر لسارسا هغه وخت به موږ کو چې پدرې مشپبا سپومې ډوبېدا دا تقریبا 2.5 غنټې پس پروزي د نور ډوبېدون نو دغه وخت کې به د ماسختن مسکاو 49 منټ روزانه یو کم 50 منټ روزانه یو سپومې د بل سپومې نه رستو پروزي خړمبېش په پتن لګي چې خړمبېش په څومره وخت پروزي لکه 10 منټ پسم پروزي د نور نه 15 منټ پسم 20 منټ پسم 10 منټ پسم باقي بش پیچ دي 49 منټ پي خړمبېش په د وجنه به فرق راځي هر سپومې د بل سپومې نه یو کم 50 منټ رستو پروزي حدثنا ابو بكر محمد بن عبان قال سلام عبد الرحمن الماضي نبي عوانة بهذا الاسناد نحوه ده نحوه ضمير راجع محمد بن عبد الملك ده قال ابو اسحاق وروا هذا الحديث بل یو اختلاف ته اشاره کوي حشیم چې دا روایت بیانې د ابي بشرنا نو د بشیر ابن ثابت نه ذکر کړي د دوار حبيب ابن سالم ویلي او حبيب سالم د نعمان بن بشیر نه وی ولم يذكر في حشیم بن بشیر ابن ثابت بشیر ابن ثابت غرضول خو حدیث د ابي عوانه صح ته یعنی ذکر د بشیر ابن ثابت صحیح دی ذکر دغه مؤید شته لأن يزيد بن هارون روان شعبة عن ابي بشر يزيد بن هارون په شان د ابي عوانه د ابي بشر نه بیان کړی او بشیر ابن ثابت پکې ذکر کړی او ما جاء في تاخير العشاء الاخره تاخير العشاء اړم بسره تعجيل ذکر نه کړ بس وخت درته ذکر کړ أخبرنا أن قال سنة عبد الله بن عمران سيد المقبول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي زما په امت ګران نه وي ما ورته حکم کړو چې ما سوتن همیشه رستو کوي ثلث لیله پورې او نصفه دا تردید د حضور مبارک نه دی او کدراوی نه دی کله حضور مبارک نه نو نصف پورې تاخير مستحب کیږي او کدراوی نه نو ثلث خو یقینا دی او نصف کې شک شو د دې وجه زمونږ احناف وای مشهور روایت کې چې ثلث پورې تاخير مستحب دی او نصف پورې جائز دا غورغشتو مولانا سے بو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی او ډېر موده درس حدیث او په خامن رسې نه وي نو غیبه د ما خام نه پس ډوډۍ خړ به بلک سم لاستل نو بیا به ما سلطان نه راتل خنا وخت امام ورته حکم کړی وفي الباب عن جابر بن سمعه جابر بن عبد الله ابي وسلم دا تاخير به یعنی حکم به وجوبن کړی وي خو به په امت ګرانای نو ترغیب ورکړي لکه د مسواک په باره کې او حکم وجوبن نه کړي انو وقف الباب عن جابر بن سمعه جابر بن عبد الله ابي وسلم ابن عباس رضي الله عنه خدري وزيد بن خالد وابن عمر قال ابو اسحاق حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اكثر اهل العلم اکثر اهل علم بدید اصحاب او تابعین کې راو تاخير صلاه العشاء الاخره دی غره غني تاخير د ماسوتن او به يقول احمد و اسحاق او د دې قائل د احمد و اسحاق عام علما د دې قائل بس